पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नाम पे लहराए परचम की गवाही है हम तेरे सिपाही हैं हम तेरे सिपाही हैं हम तेरे सिपाही हैं हम तेरे सिपाही हैं है तो पे टैंक जहाज बिना फर्द है सबसे ज्यादा बड़ा 70 साल زمون د ملک وشو او په هغه غریبانو ظلم دی الله پاک دی زه وایم چې په انسانیت باندې د ظلم نه راولي چې په هغو دی هغې وجه دا ده چې مونږ 2 میاشتې یا 3 میاشتې یو میاشت دا سوارتیا مو سخته لیدلې ده چې څومره سخته ده چې مونږ په خپل ملک کې دننه خپل خلک وو بهر نه وو او هغه څومره سخته وه زه دا خبره ستاسو ته کوم چې یو کې زما دا بعضې خبرې به مو چې مونږ دلته راغونډ شوي نو مونږ کشمیر کوم ځای دی مونږ کوم ځای خو یو خبرو ته کوم مسلمانان یو چې کله په اشرق کې په مغرب کې په جنوب کې په شمال کې په یو مسلمان باندې سخت دی نو دا پکار دی چې په هر ګوټ کې اوسره نه سي هغه باندې سخت دی دا موږ په ول کې موږ خپل اواز وځو پکار دا چې را زه به چې بعضې خبرې ټیکنیکل خبرې کنه چې الحمدلله زما د الله نه امید دی چې دا مسله به خدای پاک حل کوي او د سټي په شي دومره موده کې نه ده چې پته نه لګي کېدای شي موږ چې په کوم ماحول کې ناست یو هغې کې هم دا خبره کوي چې کشمیر زموږ د پاکستان یو حصه ده بلکې حصه یو طرف ته کوه هلته مسلمانان د بابر بادشاه انسانیت خطر روان دی او قوم متحده ته زه به داسې په الفاظو کې استعمالوم چې هغه بالکل ظلم کوي ظلم ځکه کوي چې کله هم د هغو په انګریز باندې معمولي غونډه کې سخته راشي ټوله دنیا رانیسي معمولي او چې کله په مسلمانانو باندې سخته ده هغو هغه خپل قرارداد چې کوم پاس شوی دی او هغه کوم کمیټمنټ چې شوی ده هغه نه فالو کوي نو موږ د دې پریس کلب په او د دې ماشومانو د دې سټوډنټانو دا کوم چې ناست یو موږ یو ریکویسټ هم کوو اپیل هم کوو او مزاحمت هم کوو چې یاره پکار ده چې دا مسله قوم متحده حل کړي که حل یې نه کړه که په دې کې دنیا ټوله ملک مسلمانانو او غیر مسلمو شر شروع شو دا به دوی ذمواري موږ دا دلته دا میسج دلته رسوو پکار ده چې هر مسلمان په دې کې حصه واچوي چې یاره دا په مسلمانانو سخته ده چې موږ یو قدم واخلو روډ ته راوځو اواز اوچت کړو دا خپل غږ خو ازاده وکړه نن دا پروګرام چا کړی زه د هغو شکریا ادا کوم ذهني انتظامي پریس کلب ته شکریا ادا کوم